څومره د افسوس خبره ده د اسلام په نوم باندې آزاد شوي وطن پاکستان کې هغه ورځې د تجاوزاتو په نوم باندې یو بورډ لرې کېده او په هغې باندې تاجدار ختم نبوت زنده‌باد او ختم نبوت چوکې پې لیکلي شوي دي چې په کم بېباکانه انداز کې هغې ته کری نړم شوی دی او هغه لر کړی د انسان چې هغه ویډیو وګوري په ځان باندې ویریږي په ځان باندې ویریږي چې د لرې کېدو ډېرې طریقې وې که دلته ستاسو د یو فوجي مجسمه وه زه درته قسم خورم که په دې انداز باندې هغه بت تاسو دلته ستاسو د یو جرنیل مجسمه وه او چېرته د هغه د بېغیرتۍ سو باقیات پاتې وو په ذات د خدای قسم که په دې انداز تاسو لرې کړی وې او که چا لرې کړې وه نو کیدی شي شل مقدمات هم پرې کړی وې او په کلونو موله قید ورکړی وې خو دلته صرف د حضور د ختم نبوت خبره ده نو چې د هغې خلاف یو انسان بیا اواز پورته کوي نو دا تشدد دی دا ایکسټریمزم دی دا انتها پسندي ده هغه ویډیو چې انسان وګوري په ځان باندې ویریږي چې لږ وخت مخکې هم ستاسو باقیات خوا دې خوا یو څو تصویران خلکو را دې خوا کړي نو چا باندې 10 کاله قید او چا باندې 14 کاله او چا باندې 15 لکه او چا باندې 10 لکه جرمانه نو ته بسې او ستا عزت بسئ چې د کم هستی نوم ده او د کم تاجدار ختم نبوت مکین گنبد خضرا د خاطره نن ته په دې وطن کې چې د هغې په نوم باندې آزاد شوی دی او تا باندې 200 چې کم دی تا تمغې لګولي دي او ستا عزت دی په ذات د خدای قسم چېرته ګنډېری به دې خرڅولی او د انګریزانو سپي به دې لمبول چې دا وطن نه وی جوړ شوی دا عهدې به تا سره نه وی تا به نن د انګریزانو سپي لمبولې خو دا عهدې چې درته ملو دي دا د دغې جانان د خاطره دي چې د هغه په نوم باندې دا وطن زموږ اسلافو آزاد کړی دی هر څه به د حضور غلامان برداشت کی خدا حالت نشي برداشت کولی او بیا د هغې دپاره الحمدلله تحریک لبیک اواز پورته کو نو ما سکرین شاټ یې وکتې چې داسې بې حس او بې ضمیر هم شته چې هغې پنجاب حکومت له داد ورکړی دی او ورته ویلي دي چې دا هم ډېر ښه وکړل دا د لبیک په دې باندې سیاست کو مې بدبخته ډېرې خبرې د پاټون او د سیاست نه بالاتر دي ډېرې خبرې داسې دي چې په هغې کې د دې څیزونو وهم و ګمان هم نه وي د انسان ډېر خلک داسې دي چې داسې وهمه مسله راشي په خپله ډرپوکان وي په کوټو کې دننه ناست وي ټول عمر یې نارې والې وي د حضور په نوم یې خوړلې وي چې د حضور د نوم خبره راشي کار ته الله علي نه زړه پکې وي نه چې لر یم چېرته د پولیس د دغه سایرن واوري د کورونو دغه پناه کوي نو بیا راولګي نه دا خو دا لبیک والا څه کوي دا صرف کریډټ اخلي موږ وایو راشه دا کریډټ موږ ټول تاله درکو ته مخکې شه کریډټ ته څه خبره ده کریډټ زموږ د دې نه پکار نه دی هلته موږ ته کریډټ کم دی کریډټ صرف د یو در نه پکار دی هغه در دی مکین ګنبد خضرا زموږ د هغې در نه کریډټ پکار دی د بل یو ځای نه هم نه دی انسانان بسئ د هغې کریډټ بسئ کریډټ حضور ورکوي چې د هلته نه بیا خالي جولی څوک نشي راتلی نو ځکه عزتمندو څه چلو شي په خپله دا کار کولی نشي نو چې بیا څوک راپاسي نو ما دومره توبې وښکلې مې خدا یا ورته هدایت وکړې او یا دا خلک مخ د ځمکې نه ورکې چې هغې ته په دې کې هم سیاست ښکاري او هغې ته په دې کې هم خپلې پارټۍ ښکاري هغه پارټۍ چې د یو بل دشمنان دي چې د تحریک خلاف خبره راشي دواړه یو شي او بیا وایي شابه دا تاسو دغه کړي دي بل وایي دا تاسو کړي دي موږ وایي الحمدلله تاسو په یو بل باندې ځکه وراړوئ چې نه تا ته پته شته چې د چا په اشاره او نه هغه ته پته شته چې د چا په اشاره اصل خبره دا ده چې اشاره دا هغې امامه د شهداو ده چې د حضور په ختم نبوت به پهرداري ورکول کېږي او په هر حال کې به ورکول کېږي الحمدلله د هغې خلاف هم که روچت شوی دی تحریک اوس د جمعې نه پس 3 بجې الحمدلله د هغې خلاف زموږ په فیصل آباد کې لوی احتجاج دی او دا خبرو باندې به موږ دوی مجبوره وو چې د یو هندو مجسمه یو کارکن چې کوم دی لاندې راوغورځوله د هغه سړي جگجیت سنګ څوک دا هغه ظالمو چې د مسلمانانو خور هغه چې کوم دی د قبر نه راوښکلې وه د مسلمانانو سره زیاتي کړي د هغه په مجسمې په ماتولو باندې د دهشتګردۍ مقدمې کیږي د 780 مقدمې کیږي نو د حضور علیه السلام د ختم نبوت بورډ چې په کوم انداز باندې ځمکې ته را وران شوی دی په هغې باندې ولې دهشتګردي د هغې پرچې پې نه کیږي دومره بې حسه دي دا خلک چې په دې کې بیا خپلې پارټۍ ګوري چې د حضور د ختم نبوت خبره به شوه ما تقاریر اورېدلي دي د لارې د بندېدو وعید به بیانو چې لاره بندول نشته او لاره بندول داسې دي اوس په خپله راله د یو قاید دپاره چې هغه چې کوم دی په یو جرمونو کې گیر دی نو بار بار وایي هله شا به یې میټینګ وکړئ دا به څنګه به دا احتجاج کامیابو او څنګه به روډونه بندو څنګه به ټول پاکستان بندو او څنګه به
د پاکستان د فلانی مصنوعاتو بایکاټ کو او څنګه به داسې کو او څنګه به داسې کو او د سیول نافرمانۍ تحریک به چلو مې دا هر څه خو تا ته شدت ښکارېده، دا هر څه خو تا ته دهشتګردي ښکارېده، دا خو تا ته چې کوم دی انتها پسندي ښکارېده، تا خو به په خپلو مجموع کې وی خلکو ته به دې وی چې دا څه دي، دا دې کې شدت دی، دې کې سختي ده. او هغه مرد قلندر امیر المجاهدین به په هغه ویلچیر باندې ناستو او هغه به په دې معذور وجود باندې بار بار دا فریاد کو چې زما دا سختی دا د ذات دپاره نه ده، دا د دواړو جهانو د سردار دپاره ده، دا شریعت کې مطلوب ده، دا د حضور په وړاندې شوې ده، دا صحابو کړې ده، په دې حضور خوشحاله شوی دی او چې په دې کې سختي ونه کړي دا بېغیرتي ده. هغه ټیم کې خلکو ته دا څه ښکارېده، دهشتګردي ښکارېده، خو رب دی دې ټول مخلوق ته ښیي. او دا به باباجي وی ما ګیره سپینه کړه خو ما ونه لیده چې د حضور د در سره یې دومره دو نمبري کړې ده، هغه بیا بچ پاتې شوی دی، هغه الله ضرور ایکسپوز کړی، هغه ضرور خلکو ته ښکاره شوی دی. اوس هماغه خلک دي د هغې دپاره په روډ باندې ولاړ وي او څه کوي، څوک د یو ځای نه او څوک د بل ځای نه دا روډ بند کا او دا چلو کا او دلته دا وکا او دلته دا وکا او دا فستیت دی. مې دا فستیت خو د حضور په عاشقانو باندې تاسو په زر چنده باندې سیوا کړی، تاسو د حضور د ختم نبوت دپاره راوتي خلک اسپتالونو ته هم نه دي پرېښودی، په هغې سختو انتهایي تکلیف ده زخمونو کې چې وینې به ترې روانې وي اتکړی هم ورته اچولي دي او هغه هم په جیلونو کې ستاسو په دور کې خو د جیلونو نه جنازې زموږ د علماو وتلي دي. ځکه عزتمندو الله کریم جل جلاله دې په موږ باندې رحم وکړي. کم از کم په دې وطن کې داسې ماحول خو جوړول پکار دي که نه چې د حضور خبره راشي، د حضور د عزت راشي، د حضور د ختم نبوت راشي، چې څوک کړنج هم نشي کولی. 200 پیرې اول سوچ کوي که داسې مې څه وکړل نو هسې نه زما ګریوان ته څوک را رسېدلي وي. تاسو به خبره اورېدلي بله ورځ او دا خو الله پاک یو فضا جوړه کړې ده الحمدلله. پرون دومره یو حوصله افزا خبر چې د مسلمانانو سینو ته قرار ورکړی دی هغه دا و چې سویډن کې چې کوم سړي حضور مبارک باندې نازل شوی قرآن چې کوم ملعون هغه یې سیزلی او بار بار یې سیزلی د ټولو مسلمانانو جذبات یې مجروح کړي. نو د دوانو جهانو د سردار مبارک عاشقان په هر ځای کې شته، هغه په سویډن کې ناستو لایو ناستو او په هغې باندې لګیاو په نیټ باندې او په هغه ټیم کې یو د حضور غلام راغلی دی او دې سوډه زویشتې دو مردار کړی دی. دا عزتمند وی ویشفي صدور قوم مؤمنین ویذهب غیظ قلوبهم. دې باندې انسانانو زړونو ته د حضور د غلامانو زړونو ته قرار میلو شي. د دنیا ټولو د حضور د ختم نبوت منکرینو ته د هغې تالي سټو ته او ګستاخانو ته دا پیغام ورکوم چې د حضور د عاشقانو نه نشی بچ کېدی. څومره به پانسي کې، څومره به قید کې، څومره به لارې ونیسئ، بچې بچې د حضور مبارک عاشق جوړ شوی دی الحمدلله. د بچی بچی د حضور د دین دپاره دغه جذبه را بیداره شوې ده. دا نه په پټکو ده، دا نه په ګیره ده او دا نه په ډېر لویو تسبو ده. والله په ظاهر صورت باندې به وهم و ګمان دې هم نه راځي، خو د هغه جذبه به زموږ نه په زر چنده سیوا د حضور د دین دپاره به الله د هغه په زړه کې اچولی وي. الله کریم دې دا حالات زموږ او ستاسو په وړاندې چې دي د دې وطن رب العزت د دې بې حس و بې ضمیرونه الله پاک دې موږ آزاد کړي.